یو ورځ دا ټول شیاطین چې کوم دی دا ټول جنات دا شیطان ته چې غلوی ابلیس دی د دوی آقا دی د تراجم شول او دا ورته وی چې زموږ آقا مخکې خو مونږه ډېر په اسانتیا سره چې کوم دی برخه تو د غیب خبرې بم راوړلې ټیکانې ځان جوړ کړي او کورونه مورچې ځان تیارې کړي وي بارا کله وخت او کله وبارو لیکن وس دیو سورز نداسي معاملہ شروع شوی دا چې مونږ بر الاول خطر نشو او کوخه جو نو دا ور دزې چې کوم دی په مونږ باندې کېږي او مونږه واپس راتللو ته چې کوم دی مجبور کی نو دا سماجره دا سمعامله دا ابلیس لعین شیطان مردود ورته وې چې دا څه کومه ته پته نه لګي تاسو په دې تمامه دنیا کې خوارش ہے او د هر اسمکه خاور چې کوم دی په موټي کې راوړای زبا هغه کوی کومه او بیا بتاو ست چې کوم دی داغي حالات بیان هغه وخت باندې چې څومره شیاطین او جناتو هغه ټول پټول اسمکه کې چې کوم دی خوارشو او د هر اسمکه نه چې کوم دی یو موټه خاور راوړلا شیطان په نمبر هغه خاور بوی کولا او غرزولا به بوی کولا غرزولا به دیوزه خاور چې کوم دی بوی کړلا نو هغه تمام سرکش شیاطین ہوتا او هغه جنات تیوی چې په دې خاور باندې چې کوم دی سواقیا شوی دا او هغه د تهامه یعنی د مکه مکرمه د اسمکه خاور وی وسلار شه مکه معظمه تا د اسمکه تزارور سوي او وګوره چې ال تسواقیا راغلی دا چې داغه په جبانی په مونږ باندې دومره سختی شوی دا د پیریانو د جناتو چې کوم دی یو ډلا یو ټولګي یو جماعت چې کوم دی هغه روان شو ځکه دې مخلوق له الله ډېر لوی طاقت ورکړی دی ډېر خلک چې کوم دی د دې د جسنتا انکار کوي حالانکه قران کریم کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما انسان او پیره نه پیدا کړي مگر د خپل عبادت لپاره نو دا دو مخلوقات دا مکلف مخلوق دي په دې باندې احکامات د الله لاگو کیږي جزاء او سزا الله د دې دواړو لپاره چې کوم نه مقرر کړي دا او متوجي کیږي د الله احکام د دواړو مخلوقات باقی څومره مخلوقات دي هغه ټول غیر مکلف دي غیر اختیاري دي د جزاء او د سزا پاوی باندې چې کوم دی د الله تر طرفه سو قید نشتا سوا د انس او د جنس نه شکل دا جماعت د پیریانو د مکه معظمه هغه خاور ته ورسېدو چې هغه ته حجاز مقدس ویل کېږي او الته یو بازار لګیدو چې هغه ته عکاز د بازار ویل کېږي او غټ پټیو الته چې په هغه کې با د کجورو ونی ولاړې وي غټ باغات نو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم لکه څنګه چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د صحابه د یو جماعت سره په سفر باندې روان شو او چې کله د عکاز هغه بازار ته ورسېدو وخت د سبا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام له چې کوم دې جمع ورکولا د سحر منځ شروع کو دغه وخت کې دغه دله د جناتو چې کوم دې راغلا او قران کریم چې کوم دې واوریدو او دا د هغه د پاره د هدایت
یو پیغام او د هدایت یو ذریعہ وګرځیدل. نو ما عرض کو چې کله دغه جماعت د پیریانو د عکاظ بازار ته ورسېدل او وخت د سبا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په یو باغ کې ولیدو د صحابه سره نورانی چهره والا بهترین شخصیت لګیا د تلاوت کې د قران کریم د داسې کلام تلاوت کوي چې دا کلام مخکې د جنات او پیریانو چې کوم نه اوریدل. او بیا د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تلاوت او د سبا وخت تاخو نور علی نور وای کله چې هغه تلاوت اوریدو نو د یو بل سره مشوره وکړه چې یو خدا کلام عجیبه کلام دی، دویم دا شخصیت نورانی چې دی دا اعلی صورت دی. نو دا هغه واقعا و چې په موږ باندې اسمانونو تدلل چې کوم دی هغه بند شو او د دې قران او د کلام په وجه باندې چې کوم دی مونږ ته د اسمانونو تک چې کوم دی هغه بند شو او د غیب هغه خبره راوړل چې کوم دی هغه په موږ باندې بند شو. نو دا هغه واقعا ده.